دلته په دې موقع باندې ته د عذابونو خبرې په ما باندې کې او د ماران لړمانانو نو کېدای شي چې منیب الرحمن له بېګا د شپې خوب هم ورنشي نو تا په خپله خوشحالي کړې اوس ده باندې دا خوشحالي ګډه وړه کې نه یو خو نه زه د غم خبرې کوم نه د مړو خبرې کوم نه د عذابونو د خوشحالۍ موقع ده د خوشحالۍ موضوع ده خبرې به د خوشحالۍ کوو واده خوشحالي ده واده عبادت دی واده نکاح عبادت دی د واده موضوع ده او د واده پروګرام څه غواړم په حجره کې جومات کې نه نو د خوشحالۍ موقع ده که د غم موقع ده خو د خوځوه که نه یو به په دې یو د خوشحالۍ موقع ده منیب الرحمن عادل د دې د خوشحالۍ موقع مناسبت سره د خوشحالۍ خبرې کوو او دلته ماران نه یادو لړمانان عذابونه جهنم په جمعه کې وایي ښه مولي صاحب اوس که دلته په دې موقع باندې ته د عذابونو خبرې په ما باندې کې او د ماران لړمانانو نو کېدای شي چې منیب الرحمن له بېګا د شپې خوب هم ورنشي نو تا په خپله خوشحالي کړې اوس ده باندې دا خوشحالي ګډه وړه کې نه یو خو نه زه د غم خبرې کوم نه د مړو خبرې کوم نه د عذابونو د خوشحالۍ موقع ده د خوشحالۍ موضوع ده خبرې به د خوشحالۍ کوو واده خوشحالي ده واده عبادت دی واده نکاح عبادت دی منز عبادت دی تلاوت عبادت دی ذکر عبادت دی حج عبادت دی عمرہ عبادت دی صدقہ عبادت دی جہاد عبادت دی دعوت و تبلیغ عبادت دی درود شریف ویل عبادت دی رمضان روزی نیول عبادت دی زکات ادا کول عبادت دی درود شریف ویل عبادت دی منز عبادت دی عمدغه شرط ټول وای واده عبادت دی واده د مشوران لړه پوخ کړي دي یا نه وایي وای واده عبادت دی څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره صدقه خیرات تبلیغ جهاد عبادت دی وای دا شانتي واده یو خو به دا خبره نن پخوي واده چې څوک نه وي الله دې دغه واده نه کوي واده علم بڑی کم خزی پسی وعده اس طرف جو امیر صاحب چو وعده عبادت تیرے پا عبادت کی گانا بجانا ڈنگ ڈنگ گلوکارن پنکارن اداکارن مس مردان راوستل پکار دی روح پکار دی عبادت کی گانا بجانا ڈنگ ڈنگ پکار دی وعده عبادت تے اور من پابند شریعت یو غم کی پابند شریعت یو خادے کی پابند شریعت یو معاملات کی پابند شریعت یو اخلاقیات کی پابند شریعت یو نظام معیشت کی پابند شریعت یو ہر قسم نظام کی رہن سہن کی پابند شریعت یو توجہ دس پابند یو هو آیا من مکو انشاءاللہ مو آیا زمون دا مولیانو حکومت در باندې را روان دي خکړنګېدلې توجه مونږ پابند شریعت وای پابند بعض خلک وي توجه بعض خلک وي یاره چې زما طبیعت څو پکې یاره زما مزاج داسې دی خپل وي زما طبیعت داسې دی زه درته شریعت یادوم ته ماته طبیعت نیغ کې خیرن بچیا د شریعت په مقابله کې د طبیعت سے حیثیت شتا د شریعت په مقابله کې د مزاج سے حیثیت شتا د سنت په مقابله کې د رسمونو رواجونو سے حیثیت شتا پابند شریعت یو موږ څه پابند یو وای د څه پابند یو فار ایگزامپل مثال سره خبره پوي کې راځي توجه ایگزامینیشن حال ہے کوېسچن پیپر تقسیم شو جوابات سټوډنټانو طالبانو لیکل شروع کړو په دې امتحاني حال کې یو طالب داسې ناست دی کون ذهن دی غبي دی سټډي نه و مطالعه نه و هوم ورک یې نه و ټیوشن یې نه و کلاس روم کې نه و توجه دغه سټوډنټ پبجي والو فری فایر والو لای لډو والو په ساده موبایل کې ماران جنگول لکه د مار توجه دا یو سټوډنټ لګیا دی پرچه حل کوي په مثال ځان پوي کې چې ورپسې پوي شي
امتحان شروع شو د سوالاتو پرچې تقسیم شوې جوابات لیکل شروع شول یو طالب د جوابات یې غلط دي پرچې فیل دا فیل تاسو ته تاسو کوم د دې کوم سټوډنټ پرچه چې فیل دا نور سټوډنټان عمداغه نه نقل کوي نو فیل والا نه چې څوک نقل کوي دا به پاس کیږي که فیل کیږي بولو د داسې سړي نقل وکړه چې هغه پاس وي بیا د هغه پرچې نه ته نقل کیدی شي چې پاس شي فیل والا نه چې څوک نقل کوي نو نقل کوونکي پاس دي که فیل دي پاس دي که فیل دي اوس راځي د قرآن اصطلاح د یهود او نصارا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهوديان پاس دي که فیل دي عیسایان پاس دي که فیل دي ستا ایډیل هغه خان او دغه خان او صوباړي خان ستا ایډیل به هغه الټا پلټا خلک چې هغه خاتم النبیین نشي ویلي توجه ایډیل به زمون علماي ایډیل به څوک بولو څوک وای نمون واده عبادت دی وای واده واضح منز عبادت یو قدم اخلم بس منز عبادت کی طریقے موجود دا ذکر عبادت تعالی راغم تعالی وسو تاسو کوم یریګه ما توجه ما ته پرې ان شاء الله زما خوښ تاسو یې بل زرا وسه خو یو خبره درته کوم دا وره من مولیان قسم بالله د مقصودجان مولوی څه شو من مولیان په ودونو کې څوک نه راغړي دا واحد به دا کسي چې په واده کې علما راغوښته په واده کې خلک پته نشته دا اجرت جدار چا ده خو کېدی شي یو دور کې پکې چا خطر پکې والی دې کني دی والی دا د اجرت مالک ولمال راول چې د لډی تکم توجه ما تا هغه خو میاته چې په دې جمعه په دې اجرت کې ختم بخاری او د شیرګل محتمم مفکر اسلام مفتی محمود قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب د قافله سرخیل عالم دین مفتی محمد قاسم صاحب راغلی دلته راغلی دا مسله کوي چې دلته به دا لوبم کې او بیا به خپل لوبم کې دورنگ کی چوٹ جا یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا توجہ منز عبادت تے طریقے موجود دا ذکر عبادت تے طریقے موجود دا حج عبادت تے طریقے موجود دا عمرہ عبادت تے طریقے موجود دا درود شریف ویل عبادت تے طریقے موجود دا دعوت و تبلیغ عبادت تے طریقے موجود دا جہاد عبادت تے طریقے موجود دا درود شریف ویل عبادت تے طریقے موجود دا حج عمرہ عبادت تے طریقے موجود دا بیاوایا وعدو عبادت تے طریقے اوس راځي دلته داسې کسان چې جماعتونه کې امامان دلته اوس تشریف راوړي شي څوک امامان دي نه شته امام تاسو د امامت څو کال وشو داس دولس کال بل څوک امام دی مولوی صاحب تاسو کال وشو مولوی صاحب څو کال د امامت دی وشو صدر تویم نه چې چاته ویم ډبل زیرو ته ویم تا ته نه توجه زه د مقصودجان مولوی صاحب نه پهله تپوس کوم توجه یو مولوی صاحب پچاو پردې مردې نه اچي ګرځ ورکوه پرېږده دې خلک موږ سره ښه ښایسته کړي دي چېرته پړومبي ځل 400 کې ښه وکړو اول مفتي عبدالرب شاکر صاحب د خندا او د خوشحالۍ نه خوله نه راغونډېده توجه ما داسې نه ځم حلوا به خورم بټۍ نه توجه واده عبادت طریقے تاسو نن تاسو کوم مولوی صاحب تاسو کوم تخته پکې نه خبرې به بالکل ایغه نه دي او چې کم کمزوري مونږ کې ولا غینه به توبه وباسو سبا وباسو نقد توبه وباسو اراده نور نه منم په اراده هم تبلیغیان لړ راوخته ولي کامل صاحب زما سلور میاشتې ولي کا اراده ده سماج چندولي کا اراده ظالم شرک کالو شي اراده کې د خیرن بچي چرته سي روزي نه بلانړي بس ارادو لا تکړه نقد توبه با وباسه د ډبل سیره په شان توبه وباسه توجه ارادو بس په اراده تا کشمیر پتا کړ کنور مې ارادو ته پرې خو نقد رواني بستای راخلم توجه واده عبادت طریقې اوس مونږ جمعه ته ځو مولوی صاحب صد ته نه ماته متوجه شو توجه مونږ جمعات کې د امام نه د روژې د مسلو تپوس کو د زکات تپوس کو د حج تپوس کو او په غټ اختر کې د قربانۍ تپوس هم کو چې امام صاحب
په ما قرباني کیږي او کنه پتا قرباني کیږي خو چې چاړه زما په لاس کې پتا سه انټرنیشنل قرباني کوم خیرن بچیا ته چې د قرباني تپوس کې ته چې د حج تپوس کې د روزې د زکات تپوس کې توجه زه په دعوې سره وایم چې د یو سړي د زوی واده او د جمعه تراشي زنو یا تلمس په اتحیات کې خپل امام ته کینی چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د الف نه واخل تر یا پورې عین تر زړه پورې مکمل ټوټل په اسلام کې د واده طریقه خو مقصود جان مولوی سے په دې 12 کالو کې دا تاسو چا کړی دی دا څه په نه راوای کړی دی یا د چا د لور وادي او د مولوی صاحب تراشي چې امام صاحب د پیغمبر لوریانه سلور وي زینب رقیه ام کلثوم نور النصر لخت جگر گوشا فاطمه الزهرا سیدة النساء في الجنه رضی الله عنهن امام صاحب زمانه به سلور لوریانه واده کړی زما د لور واده دی مولا مقصود جان صاحب ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه وخیا د 12 کالو کې دا تاسو چا کړی دی چا کړی دی مولوی چا کړی نه کړی لکه 12 کالو کې ستاسو د قوم کې چا وته نه توجه اوس راځي دا چې موږ تبلیغیان موږ پارچا خو ګمان کوو دا ټول خانان ملکانان نوابان لیډران مونږونه کوي وای مونږونه نه کو بدګماني پچانه کو مونږونه دا مونږونه چې دا خانان نوابان لیډران کوي په مسجد کې به امام په ځای په مصلی کوي که صفونه کوي صفونه مخ کې دي که مصلی مقتدیان مخ کې دي که امام نن به په دې ځان پویو دا امام چې مقدم دی امام چې امام دی امام چې پیش امام دی توجه دا چې مخ کې دی امام مخ کې صرف په موږ کې نه دی ستا د زندګۍ په هر موړ کې به امام تانه مقدمي دا خو اوس مزغو کار وکړو مفتی صاحب دې مخ کې څه خلک پکې داسې دي په 400 کې وې د مولا نه مخ کې کېږي چې د مولا نه مخ کې شو بیا دې مونږ نه کې نه چې د مولا نه مخ کې چا سجده وکړه مونږ یو شو ته په ریل کې په لایو کې مخ کې اور چې شوق دې شوق پر پوره کوم دا چې څوک د مولا نه مخ کې کېږم مې اسانه فارموله د په ژوند کې نه خو چې مړ شي په جنازې کټ پر د امام نه مخ کې پروت امام سے بیا تاسو وروسته ودرېږئ دا خو ته مرګ غواړي چې مړ شي بیا به د امام نه مخ کې او چې د امام نه وروسته امام مخ کې ژوندي یو څه یو نو مخ کې کېده غواړې ژوند غواړې که مرګ غواړې نو دا چې کوم د مولا نه مخ کې کېږم درته وایي ډېر ته دې کوم توجه دا امام صرف په موږ کې مخ کې نه ده جسے مکان پلازا مارکیټ دکان جوړي انجینر سره مشوره بات کی کارپینټر سره مشوره بات کی اول سیر ټیکدار سره مشوره بات کی پہله مشوره به عالم دین سره کې چې په اسلام کې د تعمیر طریقه څنګه ده په دې 12 کال کې چې پلازا مارکیټ دکان جوړو تاسو نه مشوره وکړئ یا استاد نور واده د زوی واده دي ورونو سره مشوره بات کی خويندو قام قبيله ور سره مشوره بات کی پہله مشوره به عالم دین سره کې چې په اسلام کې دا واده طریقه څنګه ده دا شریعت په دوه درو تسبیحي ملو شو په دوه درو سجدو د تسبیحي ملو شو د عبادت د قبولیت دارو مدار دا په معاملات باندې یو لقمه چې حرام په انسان پر نفس کے پخیٹا کی پرتی یو لقمہ پیٹ میں حرام ہو 40 دن تک ذکر عبادت منز درس و تدریس جہاد تبلیغ یو عبادت تبلیغ تصوائی خیٹا کی دے حرام پراتی موتا با منزو نہ کر دا منز بتاتا جنت نصیب کی توجہ معاملات بدا شریعت مطابق کی توجہ من پابند شریعت دا سا پابندیو دا خبروں کی کل کے نصب پابندی ہوں